میاش روختا بارفات یعنی 12 وفات د دې میاش په 12 تاریخ په 12 ربیع الاول نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شوه نو خلکو به بارفات مناوو 15 کال بعد اچانک تبدیلی آ گئی اغا د وفات رز اغا اختر مناول پی شروع شو نو زما عزت مندو دا ډیر زیاته د کمقلتیا خبره ده چې په کوم ورځ نبی علیہ السلام وفات شوی دی او په هغه ورځ باندې خلک اختر مناوي خدا دغه سادهګانو غلطی نه ده سبازي مسلمانان علمی طبقه اغي ولدا برین واشنګو کو چې نن بیا خو وفات کیږي نه چې نو وفات کیږي دا نور په اختر شروع خدا رور خور شو کنه یو روري وتوی نن بیا ته وفات نه وي کو سو کو ته وفات وي نو دا غټ بے ادبی دا غټه ګستاخی دا غټ جرم دی نو هغه نور وی چې وفات ورته نه وي نو زه دی خو پښپنای خو پیدا شو ملاتړ خو پیدا شو نو رونو ولا داوی نو خويندو په اختر شروع کو بیا نو محترم او دامیاش احادیث مبارکو کې راځي مدینه منوره والا اغي وی چې زمون په زندګۍ کې د ټولو نه زیاته د خوشاله رز آغا وا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته تشریف اوریو کا خو په مونږ باندې د تمام عمر په غمونو کې غړ غم آغاو چې په کوم ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا نه لاړو موږ باندې غړ د غم رضوا نو محترم مسلمانانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات په ورځ خوشحالي کول دا د عقل نم خلاف دا د نقل نم خلاف نو دا میاش دی کی صرف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تذکری تخصیص کول غون کال د پیغمبر خلاف کوا روزانه د پیغمبر خلاف کوا چې صرف دا میاش روخیږي نو ال جنډي ولګوا نو ال لواګان په خوانو ورسونه شروع کانو میلادونه شروع کا داود نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیمات نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته پخپل جنبان دا ترغیب چاته نه دی ورکړي چې زه دنیا ته پک مرز باندې راغلم نو په دغه غرض اخترونه مناوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نرستو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چرته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په برډه باندې جشن نه دی منو کړي نو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نه دی منو کړي نو دارنګي عثمان غنی رضی اللہ عنہ نه دی منو کړي نو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نه دی منو کړي نو تابعینم دا کار نه کړي تبع تابعینم نه کړي بلکہ صحیح بخاری کی یو روایت دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تاسو یہود رال وتو اے عمر ابن خطاب تاسو په قرآن کریم کې یو آیت دی هغه آیت دا دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا ځکه دې آیت کې خوري روي خوشالي ده دین کامل مکمل شه دین کامل مکمل شو توجه مشته ایماندارو کنه نور صحیح نو ماته خو چل نه راځي کما تا وای نور زینو کې ملګری وای چې را پروګرام زر راغون شي خو ماشاءالله د غړې ملګری په پروګرام تنګیږي نه کنه ځکه دا زید مونږ د ضلع مردان د غونډې ضلع د مرکزی زید ګوري دا تاسو ته معلومه ښه دا غړې دا زمونږ د توحید او سنت دا مرکزی زید او دې ملګرو دا ډېری قربانې کړې د مسلې توحید د پاره او دای سمرات تاسو وینئ ان شاء الله
نو دی آیات کې خود دین د تکمیل تذکرہ شوی دا. نو عمر صاحب ته چاوي يهوديانو ته وی کدا آیت په مونږ باندې نازل شوی و لاتخذناه عیدا، مونږ به بیا په هغه ورځ باندې اختر مناو، تاسو اختر نه مناوئ. دا عمر صاحب ته چاوي ایماندارو لګ لګ جواب راکوي کنه. يهوديان ورته وی چې به اختر. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویا چې ما ته دا آیت کمزه کې نازل شوه دی، په کومه موقع نازل شوه دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کوم کیفیت سره په غزبه او خباندې نبی علیہ السلام ناستو د عرفات میدانو الته دا آیت نازل شوه دی. دام راته معلوم دی، خو چون کې زمون په دین کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت پغون کال کې دوه اخترونه دي، یو وړو کې اختر عید الفطر، نو یو لوی اختر د قربانۍ اختر. نو عمر رضی الله تعالی عنہ درې مختر مناول شروع نکا. دا ول چا ویلو؟ عمر سے د يهودو خبرو منله. عمر رضی الله عنہ درې مختر مناول شروع نکا، د يهودو خبره او نه منله. نو د يهودو دا خبره بیا رستو عثمان سے بم ندا منله، نو بیا علی سے بم ندا منله، نو معاویہ رضی اللہ عنہم ندا منله، نو حسنینم ندا منله، نو ائمه مجتہدینم ندا منله، نو ائمه الحدیثم ندا منله. بیا په ام صدیق یو ظالم بادشاہو او هغه د پر دلایل په زمانه کې یو ناکاره بدعتي مولاو هغه ولدا ځان دلایل جوړول شروع کړي. دا خو ډیر با برکت اساس دی. دا عوامونه چندیرا شروع کی او د خپل حکومت برابرولو چلولو د پاره په ام صدیق مظفر الدین ابن اربل د دې هغه ایجاد وکاو د شروع کوخه. چې دا زمونږ استاد په زین کې بعض خلک مونږ ته بی ادب وي، ګور تاسو دنیا د پیغمبر پراتلو نه خوشاله. که پیغمبر علیہ السلام دنیا ته نه راغلی زمونږ استاد بس حیثیتو بیا به قران الله نور علی غلی. که نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوی بیا به تور تمو تور تیاری بوي. الله رب العزت د نبی علیہ السلام راتلو سره غونډه دنیا روحانه کا، د هدایت یو درس ورکا، د اجتماعیت یو درس ورکا، د اتفاق او اتحاد درس ورکا. خو زمای عزت مند په غون کال کې یو ورځ د پیغمبر د سیرت د پاره، په غون کال کې یو ورځ د پیغمبر د جون د بیانولو د پاره، دام د پیغمبر علیہ السلام سره وفاداری نه ده. د نبی علیہ السلام سیرت، د نبی علیہ السلام جون، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پروگرام روزانہ پکال کې هر میاش کې هر هفته هر ورځ هر لمحه بیانول پکار دي. چې کم خلک د غون کال روزانہ د قران او سنت درس، د نبی علیہ السلام پروگرام روزانہ هغه خلکو ته بیانول، هغه به ادبی شو. او چې په غون کال کې په یو ورځ مناوي او غم صرف دې د پاره چې په دغه ورځ دیګونه پاخشي او حلوا شریبه پکې پخشي. نو دغه ادب شو. محترم مسلمانانو، دلته د قران کریم ختمونه شوي دي او دا قران هغه کتاب دی چې ګوره دا مونږه را جمع کړي. دا قران داسې اجتماعیت والا کتاب دی، دا مونږ او تاسو را جمع کړي. ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارکونه د یو حدیث سلسله لوستوا او زنن صرف دا یو حدیث بیانول غواړم. په دې حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو او خوش قسمت کسانو تذکرہ کړی دا چې دا او کسان ډیر زیات خوش قسمت دي. اوس مونږ او تاسو بګورو چې آیا زپدی او کیم کده دی او نه بهارم چرتا که چرتا بهر یو پکې جزان ورته رادن نکو. نبی علیہ السلام فرمایي سبعه یذلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. په دې لوډ سپیکر پریشان کیږي، مړه زموږ ټول صوبه سرحد د ملګرو اجتماعي ترتیب دی.
دې ترتیب خو لا ډیر ښه دی، خو اکثر زینو کې زموږ د ملګرو لوډ سپیکر اکثر د اختتام کې ګډې وډې شي. خیر دی، دا موږ سره عادت یو. نبی علیہ السلام فرمائی سبعۃ یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. د نبی علیہ السلام خبره او د نبی علیہ السلام امتی ته چې خوان نور کوي ودا بسنګ بدبخت امتیا. ځکه هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمونږ استاد ډېر خیرخوا پیغمبرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تخپل هر یو امتی دا ډېر زیات ګرانو. هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ډېر لوی شان دی، نو داغه خبره با د امتی ته ډېر ګران یا. د نبی علیہ السلام حدیثه دا با د پیغمبر د امتیانو پزړونو باندې ډیر زیات خلګي چې منکرم چرتم د چانم د نبی علیہ السلام حدیث اورو. نو نبی علیہ السلام هو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نبی علیہ السلام چرتا د ځانه خبره نو کړي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکہ اتنن زمانے پورے بالکل محفوظ دی. ځکه نبی علیہ السلام الله ته ډیر زیات ګرانو. د نبی علیہ السلام ارشادات مبارکہ خو یو طرف ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خندا هم ترنن زمانے پورے محفوظ دا. د نبی پاک صلی الله علیه وسلم که چرته اشاره کړی دا هغه اشاره نن دور پورے محفوظ دا. احادیث مبارکو کې بعضی قسم احادیث داسی دیتا مسلسلات ویا. لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته لګیا دي د یتیم حقوق وته بیانای، د یتیم د تربیت کوونکی فضائل ورته بیانای. نبی علیہ السلام فرمای انا وکافل الیتیم فی الجنت کهاتین. داس اشاره وکړه ز او سوکم چې د یتیم کفالت کوي، سوکم چې د یتیم پرورش کوي، ز او آغا د یتیم رکوالا، ز او آغا د یتیم خیال ساتون کی جنت کې بداسیو. نن دلته په دې غړي کپورا کې هغه اشاره شو کو نشو. دا نبی علیہ السلام صحابه ته کړو. مونږ ته چې استادانو ویل مونږ ته هم داسې اشاره کړو، هغه ویل مونږ ته خپل استادانو کړو. تاسو نبی علیہ السلام ته دارسخه هغه اشاره محفوظه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیرا صحابو تا یو حدیث بیانو. نبی علیہ السلام مسکیشا بیا که صحابی هغه حدیث بیانې صحابی مسکی کیږي. موږ له چې استادانو بیانو غیبا مسکی شو حدیث سره. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دخلی مبارکنا ابو هريره رضی الله عنه تعالی لفظ د ابو هريره وتلی دی. د ابو هريره خپل نوم رک شوی یاره. د ابو هريره خپل نوم چاته نه دی معلوم. پای کې 20 اقوال او 22 اقوال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلو یا ابا هريره بس اغه نوم اغه تم محبوب نو خلق تم محبوب. د قیامت د ورځې پورې نارینه او زنانا د ابو هريره تذکرہ په ابو هريره سره کیا. خپل نوم عبد الله یا عبدالرحمن ارث چو. نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم حدیث پاک سیسم الاستوا چې مون اغه له په توجه سره ناسیو. ځکه دینن زمانہ کې مهنت شروع دی د انکار حدیث فتنه. دا بعضی وختونو کې سر راپورته کی حدیث نه مني، احادیث پورې ډرامي کیږي، احادیث پورې استهزاءګانې کوي او هغه خلق د قران نه دلایل پیش کوي. په دې وجه موږ ملګرو توایو یوازې د قران په درس اکتفا مکوئ. دې سره سره یو ټیم د علما د مشکات المصابیح درسم کوي، د ریاض الصالحین درس دی کوي چې کوم ملګرو ته ګراني. زمون د نسبت مفتی صاحب گلدست احادیث ایک یومیہ احادیث ایرا جمع کړي. یومیہ سړی چې دا غینه د رزي رزي احادیث وای روزانه 15 حدیث دي، نن رزي 15 حدیث. نو که ارمانزه پس یو حدیث ویل شي او کنه یو ټیم ته 15 والا حدیث وای نو په کال کې باغ کتاب ختميږي. ښا گلدست احادیث. نو چې دا غینه ترتیب شروع کړي د چازین کې دارا نشي یاره دا خو صرف قران بیانې. اگر چې زمون ملګری د قران په درسونو کې احادیث مبارکم بیانې
خو ډیر داسې خلک په دې دنیا کې شته، زمون پاکستان کې مشته، دا په ترکی کې مودا، په مصر کې مشته. او د مصر کې دا ډیر پخوا دا فتنه راوته و، او د پنځپیر اجتماع کې غ مصری شیخ الراسخ صاحب په دې فتنه انکار حدیث باندې خپل انداز کې رڼا واچولا. نو ماته محسوس شو چې دې توسم دا فتنال تکشتري ښا، ځکه ډیر د زړه دا درد نه لګیاو چې زمونږ د مصر علماو د دې قرآنیینو باندې کم کتابونه لیکلي. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث نه منل دا داسې دي چې قرآن نه منل. ایو مون قرآن منو، حدیث نه منو. مونږ یې څوک حدیث نه مني، دا قرآن نه مني. ځکه هغه وی مونږ ته دا حدیث چې په کم سند سره رسیدلی دي دا شکی خبرې دي یاره، چې ته امام بخاری کله راغلی او غدا کم ځای د پیغمبر حدیث څنګه را جمع کړ. دا یاد ساتل پکار دي مونږ ته چې په کم سلسله سند سره دا قرآن را رسیدلی دي، په هغه سلسله سند سره مونږ ته حدیث مبارکه را رسیدلی دي. چې یو سړی وی زه حدیث نه منم، ته زه قرآن نه منم، تی ثابت کماته دا قرآن نه بتا دا دلائل پیش کړي چې قرآن کریم کې الله فرمایي دا قرآن مونږ نازل کړی دی تبیانا لکل شی، پدې کې وضاحت د هر یو چیز دی. چې قرآن کې د هر یو چیز وضاحت دی، لہذا دا حدیثو ضرورت نشتا. نو چې ته قرآن کې د هر یو چیز وضاحت دی، نو پدې کې ماره د سار سلور رکعات اوخه کنه. دی قرآن کریم کې د زکات نصاب نه دی ذکر، پدې کې د حج او د عمره تفصیلات نه دی ذکر. پدې قرآن کریم کې الله فرمایي عبس وتولى ان جاءه الاعمى، یو نابینا راغی نو مخ واړو، نو اولې مخ واړو دا نابینا سوکو. قرآن کې داشته اس ربیا سکے. قرآن کریم کے اللہ فرمائی وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، شکل پیغمبر بازی بی بیانو تا پٹا خبر اوکا، اگا پٹا خبر سوا، اگا بازی بی بی کموا. قرآن کے ذکر شتا؟ قرآن کے خود ذکر نشتا. قرآن کریم کے گنایتو ندی. کل اللہ فرمائی وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، د غلاګر سړی او غلاګر خزینه لاس کټ کې، نو دا لاس کټ کې دا سونه نصاب غلې چیو کا، دا سونه مقدار غلې چیو کا، کنه 4 روپیم پټ کنو لاس به کټ کې. اوس ال تمغه حدیث ته محتاج نشو. دارنګي قرآن کریم کې الله فرمایي وآتوا الزکات، تاسو زکات ورکه. نو کالو کې سونه زکات، نو سارو کې سونه زکات، نقدیت کې سونه زکات، عشر سونه، نو نصف عشر سونه. قرآن کې نه ذکر. مون قدم په قدم د قرآن په تشریح کې د قرآن کریم په وضاحت کې احادیث ته محتاج یو. نو کله وی د نبی علیہ السلام په زمانہ کې دا حدیث لیکل نو دلیل پیسه دی، نو تا ته په دلیل کې بیا حدیث پیش کړي. ګور حدیث نه مانی او تا ته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمایلی وا چې تاسو حدیث ملیکه. نبی علیہ السلام ابتدا کې فرمایلی حدیث ملیکه چې دا د قرآن سره چې تخلط مت نشي. نو وړم به خدای سره حدیث معنی نه، نو تمہارا دلیل کې حدیث څنګه پیش کړي. مونږ ورته وایو نبی علیہ السلام یو پیرا تقریر فرمایلو، پای کې ډیر تفصیلات دیتونه قصاص ارس بیان کو. بیا د یمن نه یو تن راغلو، هغه پاسې دو اېدا الله رسولا دا تاسو چې کوم نصاب بیان کو، دا تاسو چې کوم ترتیب بیان کو، نو دا ماته لیکل پکار دی. نبی علیہ السلام صحابه ته فرمایل اکتبوا لابی شاه، دی ابو شاه ته تاسو دا لیکل وکه. نو هغه زمانہ کې خلی کلو. نو زما عزت منو څنګه چې قرآن حجت دی، نو دارنګي احادیث د نبی پاک صلی الله علیه وسلم حجت دی. یو سړی د حدیث چې نه مانی نو دا چره مسلمان نشي پاتې کېده. نو ما یو حدیث پاک لستو، پای کې الله پاک د او خوش قسمت خلقو تذکرہ کیا.
نو یا الله مونږ ستا په دې کور کې ستا د کتاب د ختم په خوشاله کې دغه او خوش قسمتو خلقو تذکرہ کوو رب مونږ هم په دغه کې راولې. نبی علیہ السلام فرمائی سبعۃ او خوش قسمت خلق دی یذلهم الله فی ذله یوم لا ذل الا ذله. او خوش قسمت کسان دی دا بعد اللہ تبارک و تعالی دا رحمت پسائے کیا یوما پا آغا و رضا. کل قرآن و حدیث کے صرف لفظ دا یوم ذکر شی یوم خو رضی تاوی کنا خود دی یوم مراد دا نور رضی اور سو رضی ندی اصل رض آغا رض دا چی اغا و رض دا قیامت تا اغا و رض دا قیامت تا او مونږ دا نوایو دا مونږ چې سوایو سو اورو سو کوو دا غونګوري پر ریکارډ کې دی ښا دا به ال ترخکار شي ال تبتا ته عمل نامه درکړي شي نو دې ته چې عمل نامه ورکړي شي دې بچی کې چې مال حاصل کتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ودا څنګه عمل نامه دا ما کې یو ور کوټه عمل کړو کلوې عمل می کړو ما کده شپې یو ګناه کړوا چاته می غوږ کې زپر دې خبره کړوا ما کده چا د سپکاوي خبره کړوا ما کده چا د تذلیل خبره کړوا الا احصاها هو قد عمل نامه کې ټول لا جمع دي. الله به وی دا خپل عمل نامه دی ولولا او کفا بنفسک اليوم عليك حسیبا. نن ته خپل د خپل ځان د پاره حساب کوونکی کافی دغه ورځ ډیره سخت ورځ ده دا داونه سخت ورځ ده. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. چا کو ذره عمل په دنیا کې کړی دی ذره عمل کغه د نیکي دی او کده بده دی ذره هغه ته وی چې لاندې دا نور تقسیمیږي نه ښه دونه پیچانانه غونټ عمل کړی دی دا غي سلام متعال ته ملاویږي ابال ته ویني دی. نو نبی علیہ السلام فرمائی او کسان دی پا آغا سخت ورز دا با دا اللہ دا رحمت پسائے کیا دا با دا اللہ دا رحمت پسوری کیا یوم لا ذل الا ذلہو نور طرف تبا چرت سسوری نیا. یو پائی کے امام عادل عادل بادشاہ مشر منصف کاغا دا کور مشری کاغه د یو یونین کونسل مشری کاغه د تحصیلی کاغه د ډیسټریکي کاغه د صوبي کاغه قومي چې سونه په بر دي زی او د په خپل ما تحتو کې انصاف کوي دا بد الله د عرش د سوري لاندې او په دې ځړه کې موږ یو بادشاہ شته هر انسان کې زړه دی کنه دا زړه د بادشاہ دی د دې بادشاہ په انډر کې نوري صوبي دي ما تحته اے صوبې سترګي صوبه وګونه صوبه جبا اوس دا بادشاہ دا د په اشارو سره د سترګم چلیږي دا زړه وي دیخوا وګورا دا زړه وي دیخوا اوریدلو کا دا زړه وي دا خبره وکا دا زړه دی لاسونو خپوت وي دا کارونه وکي. نو کو چرته دا زړه دی ته انصاف فراهم کیا چوتوی خبردار سترګو هغه طرف ته مګوره کم طرف ته چې زما الله خپکیږي. اے غوګونو آغا اوریدل مکوي پکمو اوریدلو باندې چې زما رب خپکیږي. اے جبی آغا ویل مکوا پکمو ویلو چې زما رب خپکیږي. نو اے لا سخپو آغا کار طرف ته مورزه چې پکم کار باندې زما الله خپکیږي. اور دا اعلان وتقی کہ ہم ایسی چیزوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے دوستو رب میرا ناراض ہوتا ہے. امام عادل عادل بادشاہ بد اللہ پر رحمت کی دا قیامت پر ازبان دی. دویم نبی علیہ السلام فرمائی ایو یو بگورش ماروخا دویم نبی علیہ السلام فرمائی وشعب نشا فی عبادت اللہ نا وقت کی ہونا کہنا وشعب نشا فی عبادت اللہ اسنا آغا کسا جوڑا شی کنا جا ختم کے خلق وی استادی ختم مبارک شا بابا پاکوی دا بیان ختم دل مپاکی مبارک شا
نبی علیہ السلام فرمائی دویم کس آغا دی وشابن آغا نوجوان چې ټول عمر د په فیسبوک ته تیریږي کنه الله اکبر دینن معاشرت تباہ و برباد کا د هر ګناه جرړه نن د قصیز وګرځي دغه بیا پای کې نن داسې عجیب عجیب نخریدي خلق پکې ارس بس شایکي نو دا بے ثبوت خبره بے تحقیق خبره خورول دا ځان ته ګوري ګناه ده ډیر کرتا ډیر خلک کی داسې سيزونه خوري کله میسجونه خوري کدا میسج دې سلو کسانو ته ورساو تب خوش خبری ووري دا خو کفریات او شرکیات خورول دي سړیا نو کله د چا بارکه یو خبر جوړ کړي کله د حکومت د اتحادیانو د طرفنا کله د حکومت د پوزیشن د طرفنا یو بل پس ډرامې خوري ډېر خلک به ګوره یقین کوي نا نبی علیہ السلام فرمایي وشعب النشا فی عبادت الله اغه نوجوان داغه د جوانی تیریږي نو پس کې فی عبادت الله د الله په عبادت کې ځواني تیریږي او خوش قسمت دي اغه ځوانان او قران کریمم د داسې ځوانانو تذکرہ کوي چې ګورم مخکم څه ځوانان تیر شوی و اغه ځوانان داغي ګوره داسې معمولی خلک نه و پلاران وزیرانو پلاران لوی خلکو خو په هغه خلکو کې کفر او شرک هغه نوجوانانو هغه کورونه پرې خودي و نو ګوره بادشاہ ور باندې سترګې راځته وي د بادشاہ دربار کې ولاړو بادشاہ ته پسترګو کې سترګې ور کړې وي قرآن کریم په هغه نوجوانانو باندې آفرین ویا قرآن کریم د هغه نوجوانانو د کورونو نتله د هغه نوجوانانو د بادشاہ دربار کې ودریدل د هغه نوجوانانو په غار کې پناه حاصلول د هغه نوجوانانو سره د غسپی ملګرتیا د غسپی ناستا هغه غار کې داغي هغه وخت قرآن کریم د هغه نوجوانانو دغه رزش په دغه کیفیت ګوره د خپل کتاب د قرآن کریم د اوراقو زینتو ګرځاو الله فرمای انهم فتیه دغم ځوانانو کنا انهم فتیه دغزوانانو زکوی عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں دغ نوجوانانو انهم فتیه قرآن گورا نوجوانانو تم دانه دا پخوا تیر شیو دا مونږ ته اوس یو درس راکړي چې ای ځوانانو تشي کرکټ خو نه دي ښا تش گیمونه خونه دي تش فیسبوک خونه دي تش واتس اپ خونه دي تش پروګرامونه قتل او فارورډ کول خونه دي دغه ځوانانو مخکې مولوی سیبی قرآن دار دور د پاره دي انهم فتیه دا ځوانانو ګوره قرآن تذکرہ کوي دغه ځوانانو سره یو سپی ملګری شوی و وکلبهم باسط ذراعه بالوسید الله د قرآن کریم کې د غسپی تذکرہ ورته کوي د هغه ځوانانو دون لوی مقام شو دون لوی حیثیت شو چې د خپل ایمان د بچاو د پاره د خپل کورونو نه وتلی و کداغي سره سپی ملګرتیا کې راغلي دي ګوره د غسپی تذکرہ قرآن کړی دا زکا شیخ سعدی بابا رحمه الله فرمائی گلے خوشبوئے در حمام روزی رسید از دست محبوب بدستم بدو گبتم کے مشکیا عبیری کہ از خوشبوئی دلاویزی تو مستم بگبتا من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنا ہم ہما حاکم کے ہستم شیخ سعدی بابا ویو تنو اغا وی چې گلے خوشبوئی در حمام روزی یو رز راتا د دوست د لاسا په حمام کې خوشبودار خټه ملو شو دغه خټه نه خوشبو راتله نو ماته نه تاسو کو چې اے خټي تاکي چا مش اچولی دي چادر کې عنبر چولی دي تاکي خودونه خوشبو ده کہ از خوشبوئی دلاویزی تو مستم زما خود دازلو دا ډیره خوشبوئی نه مستی کې راوستو نو یې غخټه راته ویلا په زبان حال سرا بغبتا من گلی نا چیز بودم چې زه خو بیکاره خټم
خو سمی کړي ولکن مدت با گل نشستم، لیکن سموده می د گل په دی ویخ کې تیر کړي دا، نو جمال هم نشي در من اثر کرد. ګور هغه گل په ویخ کې چې ما سموده تیر کړي وا، نو دا ګور هغه کې غیمه ما کې دا اثر کړي دي. کلمات غزان مزه بیکاره خټم چې مونږ او تاسو زمون نوجوانان د قران او سنت والا سره او بیا الحمدلله اشاعت التوحید والسنه العالمیه دا عالمی جماعت دی الحمدلله د دې یو کردار دی. بیا دا غي سرجستا په وستګیراله بعض خلک به د تعصب نه ډک د زد نه ډک اغي نه تسلیموي، خو یې تسلیمو کنه موږ پتا نه تسلیمو. د اشاعت التوحید والسنه کردار داو چې کوم زمون د ملک پاکستان یو میاناس شخصیت د ملت اسلامیه لوی سرمایه د زد او تعصب نبالاتر حضرت شیخ سمیع الحق صاحب رحمه الله شهید شو. دا خو د جامع حقانیه اکوړه خټک متممو، نو اغي د پنځپیر په اجتماع کې بیان کړو، نو د اشاعت التوحید والسنه کردار پکې بیان کړو. نو ما ته چاوي د خو ډېر شاګردان زموږ په علاقو کې دي، اغي خو چې دی پسې مون نه کیږي او دا معتزله دی او دا د قبر عذاب نه منیو، دا خو د استاد نه عاق روان دي. دا خلک د خپل استاد خبر نه تسلیمي. مې دا دغه سړیو چې دا تعصب نه پاکو په دی وجه سونه غم سونه درد داغه په غم شاید چې داغه بچو ته دون غم نه چې سونه اشاعت التوحید والسنه دغه په شهادت خپو، سونه جړاګانې، سونه دعاګانې، سونه ختمونه. حالانکه دا ما ته یاد دي چې زما شیخ سلطان غنی عارف رحمه الله شهید شو، نو بعضی کسانو یو بل ته مبارکي ورکړې وي. دا ما ته پته ده د دغه خلکو یو لوی شی ول حدیثو چاوتوی نه لوی شاه صاحب رحمه الله چې دا یو لوی هستی وا، دا د حسین علی الوانی خلیفہ مجازو، دا د مفتی کفایت الله رحمه الله شاګرد خاصو په جامع امینیه دلی کې مدرس پاتې شوی، د سونو کتابونو مصنف. نو هغه شی ولدی ته غچټ راواغستو اخوي وشتخه دوه تعصب انتها. زړونو کې د زړونو تعصب لر کول پکاري. تعصب ډېر خطرناک څه دی. د چا چې کم کردار دی په دې پښتنو کې د قران درسونه کم زیو، په دې پښتنو کې چا د رسم او رواج رد کول شو، په دې پښتنو کې د بدعات رد چا کړو، په دې پښتنو کې چې د خلق ورماتو قبرونو ته درگاہونو ته دغه د پیرانو استانو ته ور روانو، انغرو کې به بعضی کورونو کې په انغری کې به ماشوم تاو راتاو غیرو کې دې او پای د دې ردونه چاو کو. دا خو یو د جماعت اشاعت التوحید والسنه نوجوانانو، ځوانانو، علماو، نور علماو خپل کردار وای، خدا کردار بای ته منل پکاري. دا څه نشي خودلې چې هغه د خپل یو استاد، د خپل یو مشر، د خپل شیخ او مرشد بارک داوی چې او زمونږ دی هم دا رد بدعات کړو، رد رسمونو یې کړو، رد رواجونو یې کړو، د عظیمه قرباني ور کړو. چې مونږ د دې جماعت د خلکو سره وابسته یو، نو چې هغه خټه د ګل سره پیوسته وا، هغه خټه کې د خوشبو اثر، او چې مونږ د قران او سنت د علماو سره، د قران او سنت د قافلې سره، د قران او سنت د جماعت سره هغه سره مونږ وابسته یو، او مونږ به ولدا اثر نه کوي، خامخا به اثر کوي. او اثر مونږ او تاسو وینو، تاسو ته خدای ځان پته نه لګي. هغه یو مولوی صاحب ته تقریر کو، وې دې است په دنیا کې پته نه لګي د خپل طاقت، خو قیامت کې به د خپل طاقت پته ولګي. او اسه هم یو خبره کړو تاسو ته هم یې غړې والو، تاسو د خپل شان پته نه لګي، خدا بار خلکو ته پته راخه چې دلته کوم خلک زمونږ د دې ملګرو د اشاعت التوحید والسنه د علماو د مشایخ سره په مجلس کې ناشته کړي، درسونو کې ناشته کړي، قسم می دی په الله د بل یو لوی مولا د مخ خبرم نشي کولی. نو زما عزت مندو هغه خټه وای چې ما د ګل په ویخ کې سو وخت تیر کړو. نو اے نوجوانانو انهم فتیه، ابراهیم علیہ السلام لګیدل وو، دغه مشرکانو بوتان مات کړیو،
او ابراهيم عليه السلام خو له پګیره لاس راخلو چې ول تالله لا کیدن اسنامکم غب د سره نه لګوم چې دا خدایان دا بوتان دا بدل تسنس کوم وی تالله سمانا قسم می دی په الله اشه ډیر نر نو یارا یو تن پلار خلاف د وخت بادشاہ خلاف قوم خلاف تبر خلاف ټول دنیا خلاف نن ډیرو خلکو سره غم دی بای مونږ ته پته ده د پنځپیرانو دا مسله صحیح ده د اشاعت والا مسله صحیح ده اس اختلاف پکې نشتا خو ګدی سره ملګری کیږي نو جمعه الوات ختميږي سلوختی ختمیږي د میلاد النبی کې بلاغ وراکونه ارستنه ختمه دغه په نکاح پیسې ختمه یاره ټوټل دکانداری ختمه نو مونږ خو منو ډیرو خلکو سره زین کې دای کدی سره د ټچ شوما سبا می غم خاده کې سوک نکینی د سین طرف ته یو عالم تیر شوی او دا د حسین علی الوانی رحمت الله علیه غالبا په شاګردانو کې په غونډه علاقه کې یو دغه مولوی صاحب یوی بیبی و یوی زوی درې کسانو په یو کور کې غون کلی فرام A to Z مخالفو د مولوی صاحب بیبی وفات شو مونږ نن ډیرو خلکو سره دا غمی مونږ توحید او سنت ته د نراتلو د پاره توحید او سنت ته رکاوټ او مانع مونږ ته د قصیز ګرځي نو چې کله بیبی وفات شو د علاقې د مشرانو جرګه رااله وی مولوی صاحب ته پزان نه پويږي د خپل وابیت او پنځفریت دی پرې دوا نو په غم کې به شریک شو او کني ګوره څوک بری په غم کې ني په غوړ دنیا کې به شرمېږي دا کوم ګول کې چې غم ته مې سوکران شي الکه یو تند عمران شي مړه دا پروتوکول له دوستا په جنازه کې نه کنه ځکه کله ملګرو ته ویم چې د عبد الله ابن ابي ابن سلول داغه چې په جنازه کې کم پروتوکولو په دنیا کې داس یو مسلمانم نشي کېږي دغه عمر پروتوکولي د نبی عليه السلام د بدن سره ټچ شوی صادر داغي ناغه ته کفن جوړ شوی ابن سلول تلوي پروتوکول نشو یاره پیغمبر سے وړو کې شخصیت خو نه دی خو الله وی اے محبوبا کته وتاو یا پیری بخنه غواړي نه بخم دا منافق نه بخم دا مشرک نو کله چا په جنازه کې لکونه خلق شریک شي په غم کې په لکونو خلق شریک شي عقیده ګندوا قسم می دی په الله چې په جنازو په غنه وخت نه بخي نو هغه عالم تاسو ته پته رسوي وتا وته وی خبردار کتا سره د خپل شرکیات او بدعات او توبه وباسه خو خپل غم کې مو پریدم کني خبردار یو تنم غم کې نه پریدم سبحان الله جنازه وخراغي بیا جرګراله مولوی صاحب ته پويږي نه او بشر میږي جنازه کې بری سوک نیو او ته بیا خبره دوهراو کا وی خبردار کتا سره د خپل شرکیات او توبه وباسه جنازه کې مو پریدم کني والله چې یوم نه پریدم پلارو بچی دی پدوتنه جنازه را واغستا پدوتنه جنازه وکړه ابراهيم عليه السلام غونډه دنیا خلاف دا او تو تالله قسم بالله سډیر نرو ابراهيم عليه السلام نوخه ابراهيم عليه السلام تالله قسم بالله لاكيدن اصنامكم تاسو دی بوتان ته بده چلو خمخه ګورم بل سره ورغه اغي لړ ابراهيم عليه السلام ته موږ سره زوغ وی راځو طبيعت می صحیح نه دی ابراهيم عليه السلام راغی فجعلهم جزازا لکه بوتان هو ډیرو پیسو خرڅ ک ډیر مسلمانان نن بوتان خرڅي فجعلهم جزازا ابراهيم عليه السلام هغه بوتان دانه ونه کو مشرکان رااله مشرکان وی شرط دا من فعل هذا بالهتنا مولا دا خدایان چا دنه ونی کړي لکه خدای سو کولی شي مشرک عقل نه کنه یاد ساته د مشرک بدعتي عقل کار نه کوي دا زد او عناد او حد درمه یاد ساته الله اکبر د خپل ذهن نه د خپل زړونو نه عصبیت ختمول پکاري چې بيد خبره خو زما د پټه تن نه دي ځکه غراته کوي دا خو زما د جماعت نه دي چې تا د الله او د الله د رسول خبره مدلله خبره دا سوکم کوي کنه نو بس هغه منا کستا خپل تن دی ستا جماعتی تن دی ستا شیخ دی ستا مرشد دی احترام ادب کوا
خو که یو خبره داغه مدلله نه ده نو پای کې تابعداري مکوه. په دې ورته د قیامت پر ورځ نه بچ کیږي ما شیخ او پیر او ما جماعت داسې لګیاو. ابراهیم علیه السلام بوتان دانه ونه کې هغه دا بوتان موږ له چا والی دي. من فعل هذا بالهتنا موږ دا خدایان چا مات کړی دي. اکسان وی انا سمینا فتن موږ د چا بار کې ودلی یو فتن نوجوان ځوان دا ځوانانو کار دی. ننم ځوانانی کنه لاس ته کله کله بمړی چولی خیال مو کړی کنه نو غاړه ته لاکټه چولی. ما یو نوجوان ته یې مړ نوجوانانو قران واقعیا ذکر کړي راشه لګ د هغه ځوانانو حال وګوره دا تاسو غاړه ته د لاکټه چولې دی او لاس ته چې کم دینو بنگړې چولې دی او دغه کریم پاوډر ځان ته نه جوړ کړي. ما ته مولوی صاحب ته پدې نه پويږي دا د لیلا مجنون کیسې دي. صحیح ده دا د لیلا مجنون دا کیسې نو ته خو الله ځوان پیدا کړي ځوان او دغه د ځوانانو کارو چې ابراهیم علیه السلام کړو. ګورغه مد مقابله موي ان سمینا فتا مونږ د ځوان بارکه اوریدلی یقال له ابراهیم هغه ته ابراهیم ویل کیږي. ابراهیم علیه السلام حاضر کو یکی आवाज او نرتوبی د قران کریم ته چې سړی کینی کنه زنانه ورته کینی د دې د ازلونو بریانو شي قسم دی په الله دا قران تاثیر دی. دا ولي دی قران کې د نرانو کیسې دي کنه قران کې د بهادرانو واقعات دي. نو کوم انسان چې کوم قسمه کیسې ویني ګوري اوري قدرتی کار دی هغه صفاتونه را پیدا کیږي. بیا زموږ علاقو طرف ته یو تن مانه تنزان تاسو کو ویره دا سوجر تاسو سره درسونو کې یو تن سلوي خرځي کینی بیا په دې نور لکه د ګډوري ورزي اخو وی چې ګندا ډیر غلط صفت دی. ما ته وی سیبه دي کې خو زموږ کمال نشتا خو دې قران کې د نرانو واقعات دي د نرانو واقعات ورو مې سم نرشيخه بیا و باطل لکه زمري ور منډه کوي. مدویمه خبره بیا ونه کا ان سمعنا فتن. ابراهيم عليه السلام وی حاضر کې ابراهيم عليه السلام ته انت فعلت هذا يا ابراهيم. ابراهيم ته خدایان تا مونږ توالي غتی بل فعله والدی که ابراهیم والدی تپوس مو د خدایانو نو کې دغه نوجوانانو. نبی علیہ السلام فرمایي وشعب نشا فی عبادت الله هغه نوجوان چې د دو ځواني د الله په عبادت کې تیریږي. اے ځوانانو اے نوجوانانو رونو اے کشرانو نوجوانانو اے امزولو نوجوانانو دا جوانی چې دا ګور ډېر لګي رزي ښا او در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری وقت فیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. بیا خو سړی بوډا شي بیا خو خپل اټومیټیکلی پرهیزګار شي. بیا اے نوجوانانو دا ګوره وخت دی دا ځواني غلط استعمال کې مراولے وی کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. په غلط ځای کې ځواني خوري نه کې ګوره چته عشق مجازی کې مبتلا نشي چته په غلطو یارانو غارانو کې مبتلا نشي زندگی بری تباشي. نو دویم دغه شو. دریم نبی علیہ السلام فرمای هغه خلق چې د الله سره دون مینه ده چې را یوځي کیږي د الله په دین جدا کیږي د الله په دین. دا موږ تاسو را جمع کیږو دلته خو پروګرام نشته چې به قریب الرحمن سے بسکال د منې سیټ ته درو ولې کټول ګورځان ذهنن تیار کې ته پکې نشته. الحمدلله دا سیس زموږ په جماعت کې نشته. به دې د پاره چې د قران او د سنت او د آخرت د پاره د تیارې مسله دل زموږ ذهن جوړ شي. نو د الله په دین نه یو ځای کېدو د الله په دین جدا کېدو. دا درې کسان شو. سلورم هغه تن چې دا غزړو معلق بالمساجد جمعات سره رتړلې دي جمعات سره وابستګی ده. نن خو چې موږ جمعات تراشو نو غړې ته ګورو بر ګورو چیرې دا خو امام صاحب 2 منټه لیټ رالو بایزه کې دا چې مشرانی خپکیږي ما دا علاقه خو الحمدلله جوړه ده خو امام غریب کا او 10 4 دام کې دي ځان ته جمع کړی وزیر په وخت راځي کنه دی عالم دی امام چې موږ ته دا دونه وخت وقف کړی دی مونږ او تاسو د پاره د امام تر صرف 15 منټه نه زیو ځکه امام ما
نو الته کله کله کسانو داسې کول ای خپو چې را استاد په کله را نشي څه غم خادي بوا طالب علم په زمانہ کې نو ای ما راجم کو مې راځي خپل میس کې یو سمجوتا کو زبهم غم خادي نکوم زبهم روغ رنزور نکوم خو تاسو بم نه کوي زبم پینځه ټیم ازيري کوم تاسو بم پینځه ټیم حاضری دلته به رجستر پروتي کم یو تن تکبیر الام پوچی نو رستو په شریک غوګونه نیسو بیا او کله چانه رکعاتم پوچی که سوکران له جرمانه وي مې څنګه مخه راځم غم خادي چټي کم تاسو هم چټي کې خو پینځه وخت به حاضری وو نو بس بیا دې څوک تیار نو ښه نو زما عزت مندو هغه تن چې داغه د مساجد سره زړه تړل دي لکه جمعات کې بلب خراب لکه جمعات کې بمبه خرابه دیکھو معصومانو بچو تا اوس د جمی د پاره او جمعات کې سپردې پکار دي تب معصومانو بچو د قران د ویلو د پاره قرانونه ضعیف شوی نوې قرانونه نوې سپاره یره د معصومان بچي دلته کې د جمعات د وبې استعمال کراولي د جمعات بجلی استعمال کراولي یره دا خو به بل راځي نو دې کې خپل حصہ دا جمعات سره زړه تړلې دي اګه څوک غم کې نه تیری دا خو بیا جمعات سره زړه تړلې نه دي مونږ څنګه جمعات تراشو مستا زمون چې کوم دکاندار تني نو یو خدای اوس بل راګاګ بم زما خپل ګاګ بوز بل دکاندار ته تلی زمون زړه په جمعات کې د دکان سره تړلې چې مونږ په دکان کې یو پټي کې یو په روزګار په دفتر کې یو چې الته زمون سوچ دای چې کله به بانګ وشي جمعات تلل شم نفل به وکم بینه مخکې به 10 4 دام وکم الله له به درېګم دا تن بد الله د عرش د سوري لاندې سوته نشو او بل هغه تن دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو هغه تن دی چې دل دعوت ورکو یو جنې نسب والدا حسن جمال والدا او دا نوجوان وتوي انی اخاف الله زدا الله نه یریګم ز ګنا نه کوم کا غټ ایمان دی کنه او بل هغه تن چې د پخیلاس سره خیرات ورکو پخیلاس سره صدقه ورکا چې ګس لاس ته خبرم نشو او بل آغتن ورجل ذکر الله خالیا ځان تناشته الله یادی دا الله قدرتونو ته سوچ کئ د کائنات په کرشمو کې سوچ کئ د قدرت د نظارو کې سوچ کئ ادوی ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار داتن ورجل ذکر الله یادی ځان تناشته او پدې کې ففازت عیناه د الله نعمتونه د الله رحم و کرم غیر مخه تشو هغه خپل کمی کوتاهی هغه ځان تر مخه تک ففازت عیناه دسترګونه اوخ کې روته دا بد الله د عرش د سوري لاندې او بعضی محدثین وایي ورجل ذکر الله خالیا دا خپل ځړې د نور شغلونو نه خالی کړي دي یو د الله یاد ته خالی کړي دي او الله یادو او دسترګونه اوخ کې روته دا او کسان بد الله د عرش د سوري د لاندې الله تبارک وتعالى موږ په دغه کې راولي کوم معصومانو بچو ختمونه کړی دي الله یې دا قبولیت تورسي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دا واړه رامخ کې جمهوریت څخه ختم